درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. استعين بالله واتوكل عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رمضان المبارك علاوه د نور روزو بیان کچا نظر منلی وي نو د نظر روزه پر نیول واجب دي او کچا رمضاني روزي خورلي وي نو هغه قضا روزي نیول پر هم فرض دي. د نظر روزي نیول واجب دي ځکه د پزان په خپل لازمه کړی ده. د محرم په لسم تاریخ روزي نیول مستحب دي خو د لسم تاریخ سره بل هم یا یو لسم یو ځای کوي. صرف د لسم تاریخ روزي نیول مکروه ده. د محرم لسم تاریخ چې عاشوره وته ویل کیږي د عاشوري روزي به یونی سي دوه بنسي ځکه چې یو روزه يهوديانو نیولې او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته د يهودو د نصارا مخالفت کوي پارسه کې خالف اليهود والنصارى. قرآن کې الله جل شانه فرمایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تاسو يهوديان او عیسایان په دوستۍ باندې سیدو سره تیل جوړی مکه وې د زړه راخون کې تعلق سره مو جوړوي. حدیث مبارک کې د عاشوري روزي ثواب دا ذکر شوی د شدت تیر شوی کال ګناهونه به ورته الله تعالی معاف کړي. او د لوی اختر نه یو ورځ مخکې چې آیت عرفه ویل کېږي نهم د ذوالحجې په دا باندې روزه نیول دا دې کوم ثواب دی د عبادت شپه ده. د تیر شوي کال ګناهونه به ورته الله معاف کړي. په دې عرفې باندې چې دې دا چې چا ونیوله د تیر شوي کال ګناهونه به یې معاف شي او ورسره د راتلونکي کال به هم الله ورته ګناهونه معاف کړي. دې باندې دوه کار وشي. او که د لوی اختر میاشت راوخته او نهم روزه مسلسل یو کس دی هغه الله قوت ورکړی دی دا نه روزې مسلسل نیسي نو دا ډېره خبره ده. شب برات دا د شعبان 15مه شپه ده او د عبادت شپه ده او په سبا روزه نیول د دې هم ثواب ډېر دی. د نور نفلونو نه چې کوم عبادت نور نفلونه عبادت دی یعنی کوم نفلی روزي دي هغه ټول کې د دې ثواب زیات دی. او د ورکوټ اختر نه پس خلک شپږ روزي نیسي دا غي ثواب هم زیات دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. چا چې د رمضان مبارک میاشت کې روزي ونیولې او بیا ورپسې شپږ روزي د شعبان میاشت کې ونیولې نو داسې ده چې د ټول عمر روزي ونیولې ټوله زمانه روزي ونیولې. او د هر اسلامي میاشتې په تېره 14-15 ایام البیض چې ورته ویل کېږي چې آدم علیه السلام به کومې روزي نیولې د اسلامي میاشتې 14مه 14مه 15مه چې سپوږمۍ برابر وي په دې باندې روزي نیول دې کوم ثواب دی. نبی علیہ السلام به دا روزي نیولې دارنګ د هر زیارت او د ګل په ورځ د پیغمبر علیه السلام روزي نیولې دې کوم ثواب دی. که الله رب العزت چاله همت ورکړي وي د فرض روزو نه علاوه دا ټول نفلي روزي د هم نشي ثواب پکې شته. یو حدیث مبارک کې دی چې چا د روزي نیولو نیت وکړو او د داسې مسلسل څلوېښت ورځې روزي ونیولې چې مقصد یې صرف دا وي چې په دې روزو باندې مانه الله رب العزت رضا شي سبل سوارت یې نه وي لکه ریاکاري وغیره پکې شامل نه وي او دا څلوېښت ورځې دې روزي ونیسي او بیا څه د الله نه غواړي الله رب العزت په هغه ورکړي. یعنی داسې دعا یې قبلېږي چې هره دعا به د الله رب العزت په نزد د ده لپاره بهتره وي. الله رب العزت برده دعا خامخا قبلي. د صوفیانو په اصطلاح کې دې ته چله ویل کېږي. چې دې څلوېښت ورځې د دنیا تمام تعلقات پرېږدي په یو مسجد کې عبادت کوي روزه یې وي نو ډېره لویه فایده پکې ده. د دین فایده هم شته او د دنیا فایده هم پکې ده.
نیک اعمال یې هم کېږي او دې بنده ته د دې عبادت په برکت خاص علمونه من جانب الله ورکول کېږي، د الله د طرف نه ورته پوهه ورکول کېږي، علم ورکول کېږي. بل حدیث مبارک کې چې څوک روژه نیسي هر عزتمند میاشت کې د زیارت جمعې او حاجي پر ورځ 3 ورځې نو د 200 کالو عبادت ثواب به ورته الله جل شانه ورکړي. د ازبرګي میاشتې دا 4 میاشتې دي. یو ته رجب المرجب ویل کېږي، موږ پښتانه ورته زبرګه میاشت وایو. دویم ته ذوالقعده ویل کېږي، پښتانه ورته د میانې میاشت وایي. او بل ذوالحجه د لوی اختر میاشت، او څلورم محرم یعنې د عاشورې میاشت. په دې څلورو میاشتو ته اشهر الحرم ویل کېږي. څوک چې په دې کې جمعه زیارت جمعه خالي دې 3 ورځو کې روژې نیسي، الله رب العزت دوی ته د 80 کالو عبادت ثواب ورکوي. 200 کالو خد 80 کالو. اوس حدیث مبارک کې راغلي دي الفاظ داسې دي: من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 700 سنة. 200 کال عبادت ورته دون اجر الله ورکوي. بل حدیث مبارک کې راغلي دي: من صام 3 أيام من شهر الحرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 2 الله جل شانه دې کس د 2 کالو عبادت ثواب ورکړي. لومبي حدیث مبارک کې ثواب زیات دي، 200 کال دي، او دې کې د 2 کالو عبادت ثواب دي. دا الله رب العزت خوښه ده څومره چې اخلاص زیات وي الله جل شانه اغنا ثوابونه زیات ورکړي. بعض ورځې داسې دي چې هغې ته ایام منهیه ویل کېږي چې هغې کې به روژې نه نیسي. په هغې کې روژه نیول منع دي بلکې ګناه ده پکې، ثواب یې په دې باندې نه کېږي. او البته عذاب پې شته چې په دغه ورځو کې څوک 15 ورځې دي چې دا کې څوک روژه ونیسي نو ثواب یې نه کېږي او ګناهګاري یې وي او عذاب پې شته. 15 ورځې دي په کال کې. د ورکوټي اختر لومبنۍ ورځ په دې باندې به څوک روژه نه نیسي، او د لوی اختر لومبۍ ورځ 2مه 3مه 4مه نو دا 15 د غټ اختر 4 ورځې مسلسل لومبۍ 2مه 3مه 4مه او د ورکوټي اختر لومبۍ ورځ دې باندې به څوک روژه نه نیسي. اوس که په دې ورځو کې چا نظر منلی وي که ما له خدای پاک زوی راکړ نو زه به روژه نیسم او د ورکوټي اختر په لومبۍ ورځ به نیسم. الله رب العزت ورته زوی ورکړي نو هم به هم دا نظر نه پوره کوي، په دغه ورځ به روژه نه نیسي، په بله ورځ به دې قضا کوي. په دې ورځو کې دا بندیان د الله رب العزت ملمانه وي او الله رب العزت د دې ملمنو ضیافت کړي وي، ملمستې کړي وي. نو ته چې شکر ملمه شي یا تا کله څوک ملمه شي او خوراک نه کوي نو خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ نو داسې الله رب العزت هم خفه کېږي. نو الله رب العزت به نه خفه کړي، په دې 15 ورځو کې به روژه نه نیسي. د نفلي روژو احکام لومبۍ مسله دا ده چې د نفلي روژې نیت چې بنده کوي نو که دا یې وویل چې زما نفلي روژه ده نو هم نفلي روژه وشوه، او که دومره یې ووایي چې زما نن روژه ده نو دا هم صحیح ده. قصد القلب د زړه اراده دا نیتي. دویمه مسله دا ده چې د شرعي نیمې ورځې نه مخکې که چا د نفلي روژې نیت وکړو او سحر نه یې خوراک څښاک نه وي کړی نو نفلي روژه صحیح ده. یو سړی راپاڅېد 10 بجې پیشمني یې هم نه دی کړې، هېڅ هم نه دي خوړلی، دغه ټایم یې نیت وکړي چې زما نفلي روژه ده، روژه کېږي. خو که د ماسپښین ټایم داخل شو نو بیا نیت نسې کېږي. درېیمه مسله یو نفلي روژه یو کس شروع کړه، نیت یې هم کړی دی، نو اوس پې دا روژه نیول لازمه شوه. که د سحر چا نیت کړي وي چې نن مې نفلي روژه ده او بیا د هغې نه پس روژه یې ماته کړه، قضا پرې شته، ځکه چې په دې نیت پورې دا روژه شروع شوه. اوس که یې ماتوي نو یو قاعده ده لازمه نفل بالشروع، لازمیږي نفلي په شروع کېدو. نو که نفل مونځ هم تا 2 رکعته مونځ نیت دې وکړو او 1 رکعت دې وکړو بیا دې مونځ مات کړو نو اوس د باندې دا واجب شو دغه مونځ به واپس کړي. دغه شان د روژه هم نفلي نیولې ده او چې بیا اصل یې ماته کړه نو په اول یې ماته کړه نو بیا به واپس نیسي.
لازم شوره باندې واجب شوره باندې. څلورمه مسله کې یو بنده د شپې نیت کړی و چې سبا به مې نفلي روژه وي، خو د سحر کېدو نه مخکې وایي چې نن نیسم روژه، نیت یې بدل کړو، نو نه پې قضا شته او نه ګناهګار دی، ځکه چې لا سهار ټیم نه دی داخل. او کله چې به د سهار ټیم داخل شو نو اوس که چېرې زه نیت پرېښود چې یاره اوس روژه نه نیسم، روژه یو روژه پې قضا شته. اوس دا نفلي روژه خو سړی نیسي ټیک ته اختیار دی، خو که زنانه دا نفلي روژه نیسي نو د خاوند نه به تپوس کوي. که زنانه نفلي روژه نیولې ده او د خاوند نه یې تپوس نه دی کړی نو روژه نیولې صحیح نه دي، ثواب یې نه کېږي. که خاوند خبره شو هغه ورته ووایي چې دا روژه ماته که نه روژه وماتئ، او بیا کله ردی قضا کوي نو چې کله ورته بیا خاوند اجازت وکړي نو بیا به یې قضا کوي. د نفلي روژې دا حکم دی که یو مېلمه چا کره راغی او د دغه مېلمه روژه وه او د کوربه ولا خوراک تیار کړو، دا مېلمه وایي زما روژه ده، نو دې مېلمه باندې اوس ضروري دي چې دا کوم کوربه دی دی ورته وایي چې یاره زه خفه کېږم ما تاله تاوان وکړو، نو دی به ورته روژه ماتوي نفلي. اوس دغه شرط یو کس چې اگر مېلمه شوي دی خو دغه کوربنو روژه ده، د مېلمه کوژه ده خو د کوربنو روژه ده، او هغه کوربنو چې روژه وه نو مېلمه ته یې خوراک کېښود، هغه مېلمه ورته وایي زه خفه کېږم چې زه خوراک کوم او تاسو نه کوئ، نو دی به مثلا روژه ماتوي. خو دا به نفلي روژه ماتوي، فرض روژه به نه ماتوي. فرض روژه که چا قصدن عمدن ماته کړه، شهرین متتابعین 2 میاشتې به پرله پسې روژې نیسي، که 58 روژې ونیوله 59 یې ونیوله او 80مه پاتې دی او دی بیمار شو بیا د سره 59 روژې ونیولې او اختر پکې غټ راغی بیا د سره 59 روژې ونیولې او د باندې څه چل وشو په خطا یې روژه ماته شوه. یو خطا ده او یو هیره ده. هیره او خطا کې فرق دی. هیره دې ته وایي چې یو سړي خیال نیو په دې کولر باندې خوله کېږي او سمې ډېرې ولوس کړي، په دې روژه ماته نه ده. او خطا دې ته ویل کېږي چې غلغلې یې کوو یو څاڅکي اوبه تېر شو نو یو روژه پې شته، ګناهګار دواړو کې نه دی، په دې یو کې به جرې دغه پې شته روژه شته، په بل کې به دې شته. نو د بل مسلمان د خاطره چې دا نفلي روژه ماته کړه نو په دې به د 1000 روژو ثواب الله درکړي، او چې دا روژه بیا کله ونیسي نو د 2000 روژو ثواب به بیا الله جل شانه درکړي. الله رب العزت موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.